بسترې ته نږدې کېږي نو د ټیم بالکل کم لګېږي کس وایي چې زه بالکل خواهشات بیخي نه راځي چې هر څه وګورم که هر څه وشي زما خواهشات نه راځي په خویندو کې هم ډېر وي خاوندان ترې خفه وي چې کله ورسره ملاوېږي نو وایي چې یاره موږ ډېر کوشش کوو د غاړه راته نه ږدي کله علاج ورته وکړو په زنانه کې ګرمي پیدا شي نو دې خواهشات بېرته برابر شي په هغې کې ډېر خلک چې دي بیماري جنسي خواهشاتو خبرې چا سره سٹارټ کی یا چا سره غپ لګي یا بل څه کې نو دې نه کتري راځي کله هم بسترې ته نږدې کېږي نو د ټیم بالکل کم لګېږي چې نوي دینو کې اکثر اوس په دې زمینه په دې عدالتونو کې ډېر کیسونه داسې دي چې واده وکړي پنځمه شپږمه ورځ بیا ښځه کور تلي او د پلار کره ناسته وي نو هغه وجوهات ټول دا دي وروړه مکمل هغه حقیقت جج ته هم نه ده معلوم هغه حکیم ته معلوم ده که هغه کینسر وي که هغه تور زیړی وي که هغه داسې بیماریانې وي چې د هغې علاج بالکل د ډاکټر سره هغه کسانو چې ماشومان پیدا کیږي او مړه کیږي چې کومې خویندې زمونږه خاوندانې ټیک وي او دوی ته مسایل وي د باډۍ غټې وي په بچیدانه باندې چربي راغلي وي د بچیدانې خوله بندې وي یا د دې ټوپونه بند وي دې ټولو مسلو بغیر د اپریشن نه ښه بهترین علاج شته او د کومې زنانه چې مینسس په ټیم باندې نه راځي هغه بالکل لیګولر کیږي یا د کومې زنانه ماهواري ذاتي راځي یا په کومه زنانه کې د رسولۍ مسله وي د غوښې وي که د اوبو الحمدلله د اولاد چې څومره مسایل وي د دې بهترین علاج ده چې هغه علاجونه کړي چې د هغې شپاړس او 18 کاله علاجونه کول او بچي نه و او ایزي سپرم و جراثیم هم نه و او ما ول علاجونه کړي زما سره کنټیکټ نمبر یې پرتې دي زما سره ټیسټونه پراته دي تاسو چې تراشئ چې یو کس موږ ته راتلی شي نو ډېره بهترینه خبر درو چې موږ د هغه نبض چک کړو موږ د هغه مزاج وګورو چې کله د انسان په مزاج کې ګرمي وي د هغه منې نرمېږي هغه طبیب دا چې هغه د انسان تفصیلا مکمل د معدې نه نیولو تر دماغو پورې ټوله هسټري وګوري د معده څنګه ده وړو بولو رنګ دې څنګه ده واړه بول لږ درځي که ډېر درځي د سترګو کلر دې څنګه ده ویډیو کال به ورته کوي د ژبې کلر به ګوري د سترګو به ګوري د نوکونو کلر به ګوري د هغه نه به ټول علایم معلومات چې څه مسله وي به زموږ نمبر یې هم دلته ورکړي موږ سره کنټیکټ کوئ د یو سنټر افتتاح وشوله د بنیر وړاندې ځای دی چې په هغې کې موږ یو مختلف نوعیت یو یونیک شانتي هیلث سروس چې کوم دی هغه شروع کړی دی یې نوم دی بیت الحکمت شافي دواخانه او هسپتال به یې پرې داسې وشو چې لپاره الله موږ ته هسپتال راکوي انشاءالله تعالی په دې هسپتال کې به موږ سره د لیبارټري سیسټم هم وي دلته به موږ فری لنګر ورکوو چې موږ ته کوم مریضان راځي هغه موږ سره فری روټۍ خوري شپه به زموږ سره فری کوي موږ به ترې پیسې نه اخلو مونځ سهولت د بسترې سهولت د روټۍ سهولت دا به ټول فری بیا به موږ پیسې نه اخلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لولي والصلاة على النبي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم دوستانو د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه مو منئ ځوانان چې کوم دي هغه د سرطان انزال په بیمارۍ باندې ډېر مبتلا دي نو د دې وجوهات څه دي وجوهات خو لومړی دا ماحول ډېر ګنده شوی ده د موبایل استعمال ډېر زیات شوی ده او چې کله د موبایل استعمال زیات شي او هغه موبایل په غلطه توګه استعمالیږي یو خو په صحیح توګه استعمالیږي یو سړی ترې د قرآن مجید تلاوت کوي نور چیزونه ګوري تفسیرونه پکې ګوري بیان پکې ګوري نو هغه ته خو پیدې دي خو یو سړی ګوګل او یوټیوب او دې څیزونو ته ځي او بیا انسان په دې وخت کې د هغه خواهشات راشي او د دې خواهشاتو هغه استعمال ونه کړي لکه خپله ماده اخراج ونه کوي نو بیا د ده په مثانه هم درد راځي او په دې ځایونو باندې دردونه تکلیفونه دا ورته پیدا کیږي نو د دې وجوهاتو نه په دې دور کې د سرطان انزال بیماري ډېره زیاته ده چې یو خوراکونه داسې دي چې هغه ګرم دي که پارمیچر خلک استعمالوي مایع استعمالوي او نن ځوانان کله بار ته راوځي په خپل کور کې روټۍ نه خوري هغه بار به لاړ شم په چوپال کې به میان وخورم چرګ به ځان له سور کړم هغه به وخورم سرې کړې غوښې به وخورم که په کور کې الوګان میلاوي که نه خو دی با ښکلي خوراکونه کوي نو د دې وجوهاتو نه چې کله د انسان په جسم کې حرارت زیات شي د حرارت تیز شي نو د ماده نرم شي منی نرم شي دا ویډیو به زموږ خویندې هم ګوري زموږ میندې به هم ګوري وروڼه به هم ګوري دا خبره زه د که وضاحت سره کوم چې پوه شي په دې باندې صرف وروڼه نه مبتلا کېږي په دې باندې زموږ خویندې هم مبتلا کېږي دو وجوهات دي یو کس وایي چې زه بالکل لکه ودیم زما خواهشات بیخي نه راځي
چې هر څه وګورم که هر څه وشي زما خواهشات نه راځي دا یو وجوهات دي دا په خویندو کې ډېر وي خاوندان دې خفه وي چې کله ورسره ملاوېږي نو وایي چې یاره موږ ډېر کوشش کوو د غاړه راته نه ږدي یا څه کوي نه بل که موږ ملاوېږو لکه ډېر ټیم هغه شو نو بالکل دې کې څه حرکت نه وي دې ته وایي اعصابي پن چې کله وینه بالکل د انسان ټینګه شي جسم ډېر یخ شي نو بیا هغه زنانو ته دا مسله پیدا کېږي ولې د خپل د ښځې مزاج چې کوم ده دا ګرم ده او چې کله دا د خپل مزاج نه مزاج د دې تبدیل شي د بل طرف ته راوړي اعصابي ته راوړي نو وینه ټینګه شي بیا د هغې د وجوهاتو را د دې دا مسله پیدا کېږي او د دې ښکلی علاج چې موږ کله علاج ورته وکړو په زنانه کې ګرمي پیدا شي او دې خواهشات بېرته برابر شي په دې کې باید نصیحت چې د ټیم منګولېګانې استعمالوي او معجونونه د استعمال نه کړي او اکثر په پنجاب کې خلک دا حکیمان دې ته ناست دي چې دا طلا مې جوړه کړې ده او دا معجون ما جوړ کړي دي دا څیزونه ما جوړ کړي دي او دا شی ده او دا پلانې ده په دې باندې د خلکو تبعیض وکړه باید د اصلي حقیقت معلوم شي او طبیب هغه طبیب دا چې هغه د انسان تفصیلا مکمل د معدې نه نیولې تر دماغو پورې ټوله هسټري وګوري چې هر څه د معده څنګه ده چې کله د انسان تشخیص وشي صحیح بیا د هغې علاج بالکل اسانه کیږي خو زه دا وایم چې کله تاسو په فیسبوک باندې یو شی او ډایرکټ علاج کوئ خو علاج نشو کنه نستا هغه نبض کتلې ده نستا هغه مزاج کتلې ده زه هغه ورون ته دا ریکوېسټ کوم چې چاته سم مسلې وي دا زموږ نمبر هم دلته ورکی موږ سره کانټیکټ کوئ میسج کې سوال ملي کوي کانټیکټ کوئ موږ به تاسو نه پوره مکمل تفصیلا پښتنه کو بیا به دا هغه جواب هم درکو دا هغه نسخه هم درته خو او کتا چې نشي ورونه مخبله بدر کو سم مسله نشته نو د سره انزال بیماری هغه بیماری دا چې کله انسان ذهن واوړي د بل طرف ته لکه د جنسي خواهشاتو خبرې چا سره سٹارټ کی یا چا سره غپ لګي یا بل څه کې نو دنه کتري راځي بے اختیار کتري راځي او چې کله هم بسترې ته نږدې کېږي نو د ټیم بالکل کم لګيږي په سکندونو کې د فارغيږي او د ټیم نه لګيږي او زموږ د ملیشیا نه ټلیفون نه کوي چې زه د هغه ځای نه کال کوم او د خپل بیبي سره خبرې کوم نو زه ډسټارج کېږم دومره حد ته خلک خراب شوي دي یو د لاس استعمال شي بل د موبایل غلط استعمال شي بل خوراکونه داسې شي نو د هغې سره د انسان داسې شي چې د هغه ټیم بالکل نه لګېږي او د دې بهترین علاج ده په دې دور کې 99% خلک چې دي هغه د سرطانزال په بیمارۍ باندې مبتلا دي ځینې خلک خو داسې دي چې هغه بیا هم د بازار انګریزي ګوري یا بل څه خوري په هغې باندې د ښځو سره خپل ټیم پاس کوي او ځینې خلک په دې نه پوهېږي چې نوي نوي ودونه وکړي اکثر اوس په دې زمینه په دې عدالتونو کې ډېر کیسونه داسې دي چې واده وکړي پنځمه شپږم ورځ بیا ښځه کور تلي او د پلار کره ناسته وي نو هغه وجوهات ټول دا دي وروره مکمل هغه حقیقت جج ته هم نه ده معلوم هغه حکیم ته معلوم ده چې دا ولې ده دا چې کله واده وکړي نو هغه خاوند د ښځې خواهشات نشي پوره کولی هغه یو ورځ انتظار وکړي دوه وکړي درې وکړي داسې ښځې شته چې هغه کلونه کلونه انتظار کوي خو داسې ښځې چې د هغې جذبات ډېر زیات وي هغې څه ورځې وروسته وایي زه څه کوم چې زما خواهشات نه ما ته را نږدې شي نو فارغ شي بیا پکې څه حرکت نه نو زه څه وکړم هسې په ما باندې غسل واړي زه ناست کور کې ناست یم دې وجوهاتو نه بیا کور ته بیا پې کیس داخل کړي بیا وایي ما ته طلاق راکړي دې خاوند سره شپې نه تېروم نو د دې ټولو مسلو حل شته رونو یو د پال پرهیز خیال ساتئ بل د ماحول خیال ساتئ غلط ماحول 5 وخته مونځ او دس کوئ ماحول غلط مه کېنئ خلکو سره غلط مه پاسئ د موبایل استعمال غلط مه کوئ او خوراکونه چې دي دا کنټرول کړي دا ټوله مسله د ګرمۍ وي چې کله انسان ګرم خوراکونه ډېر کوي ګرم ماحول کې پاتې کېږي او غلط خیالات د غلط وي د ده په جسم کې ګرمي پیدا شي هغه مني نرم شي د هغې وجوهاتو سره بیا د ده انزال ډېر زر کېږي او د دې ښکلی واحد علاج ده ښه بهترین علاج ده او چې څوک غواړي زموږ سره د رابطه کوي او انشاءالله تعالی موږ به تفصیلا دې ته وایو او انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو چې د هرې بیمارۍ په باره کې تاسې موږ نه غواړئ د دې دوستانو دپاره که هغه کینسر وي که هغه تور زیړی وي که هغه هغه داسې بیماریانې وي چې د هغې علاج بالکل د ډاکټر سره وي موږ به تفصیلا تاسو ته پرې انټرویو کوو او دا خلک به هم پوه کوو دا دوستان چې څوک زموږ ویډیو ګوري لومبی تاسې موږ نه د دې هغه وکړه چې تاسې په دې باندې هغه وکړئ ول دا دور داسې ده چې 99% زما په مطلب کې چې ما ته خلک راځي نو په هغې کې ډېر خلک چې دي بیماري زه تپوس کوي چې هر یو راشي نو وایي حکیم صاحب یاره لکه معمولي خبرو سره نه راوبوځي او لکه ټیم مې ډېر کم ده او دا لکه زموږ خو مطلب دا د معدې مریضان دوره نه راځي نور دا پکې ډېر زیات راځي نو باید دا د دې دا وجوهات دي چې د دې ګرم خوراک نه سړی پالو کوي
د غلط د موبایل استعمال نه پالو کوي ماحول ځان ته صحیح کی 15 وخت مونږ او 10 کی او میډیسن استعمال کړي بالکل مکمل ټیک کیږي ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو چې تاسو څنګه غواړئ په هر ټاپک مونږ تراکوي موږ په هغه باندې تاسو ته تفصیلا ویډیو کوو چې ځینې خلک زه اورم چې هغه وی د حکیمانو دوايانو نسخان نه کوي دا بالکل کوي چې کومه دوی اپوزیټ استعمال شي د مزاج د انسان مزاج ګرم دی ته ګرمه دوی ور ورکی دا به نسخان کوي چې د کوم انسان مزاج یو خنته ول نور یې خدای وکړي به نسخان کوي علاج هغه د ویل کیږي چې انسان مزاج ګرم دا ته هغه اپوزیټ علاج وکړي او هغه څنګه کیږي چې د انسان نبض وګوري کنه نبض وګوري نو بیا به هغه سره برایراس خبرې کوي دا هغه مټول تاسو نه کوي د وړو بولو رنگ څنګه دا واړه بول لږ درځي کډیر درځي د سترګو کلر څنګه دا ویډیو کال ورته کوي د جبې کلر به ګوري د سترګو به ګوري د نکونو کلر به ګوري دا هغه نه ټول علایم معلومه دی به علاج کوي او کداغه شان څوک علاج کوي دا ناکام دا د جون تبعی دا دا خلکو د پیسو د پاره یو غب جوړ کړ دا ما زخپل زمون پیجم دا علاج بل غذا پریتی به مشورې پاګه باندې زبر ته ویډیوګانې کوم خلکو ته وایم چې کوم نسخه زور کم زو تم چې ګور دی مزاج والا به استعمالي دی مزاج والا به نه استعمالي او مزاج حکیم معلومول شي د حکیم نه بغیر دیتا به موږ سره د علایم مو کاغالایم مونږ ته بیا مونږ وی چې په دې کې ګرمي ده یا خشکی ده او دغه شان چې کوم اشتهاري دوایي دا نه استعمالي دا د جن تبعی ده او هر سړی چې د مریض تشخیص نشي کولای د علاج نه پیدا تبعی ده